زما خوږو پښتنو ملګرو اغلو او خاغلو ښه راغلاست په خیر راغلی ښه راغلاست ستړي مه شئ راځئ چې نن مونږ د یو بل فلسفي په لړ کې خبرې وکړو چې هغه پښتنو ته ډېر نږدې هم دی د هغه خبرې چې دي د هغه د غیرت خبرې د هغه د لویۍ خبرې هغه ډېر د ویاړ سړی دی نو چې د ده په لړ کې موږ معلومات واخلو په هغه په تصوراتو باندې د هغه په فکر په سوچ باندې ځان پوهه کړو نو کیدای شي زموږ ژوند د دې سره بدل شي تاسو ته ما مخکې ویلي دي چې کله هم موږ یو فلسفي اورو یا فلسفه وایو نو په دې نیت سره وایو او اورو چې دا به موږ په خپل ژوند کې راولو ځکه چې دا سړی یا ښځه دومره مشهور دی دومره کتابونه لیکلي دي د بس د کار خبرې کړي نو که واقعي دا سړی دومره مشهور شوی دی نو دې کې موږ دپاره هم ډېر غټ سبق دی ځکه چې که دا کس په ژوند کې دته څه په لاس راغلی دي او ده څه کړي دي نو زه هم دغه څه کولی شم نو نن به زه تاسو ته په فریډریک نیچه یا نیتشه باندې خبرې کوم نیتشه چې دی نو دا یو جرمن فلسفي و د دې نه مخکې ما په سقراط باندې هم خبرې کړي دي نو په فلسفیانو کې زما د خوښې فلسفیان چې دي نو په هغې کې لکه داسې لګي چې زه په هغې انداز کې لګیا یم ما په سقراط خبرې وکړې نن زه په فریډریک نیچه باندې خبرې کوم د دې نه مخکې ما په فلسفو باندې هم خبرې کړي دي په دې ټولنه کې زما کومې خوښې فلسفي چې دي لکه سټویسیزم او ایگزیسټنشیالیزم او تاویزم په هغې باندې هم ما خبرې کړي دي بیا په ماډرنیزم په پوسټ ماډرنیزم باندې هم ما خبرې کړي دي د دې سره سره په اپیکیورینیزم باندې هم ما خبرې کړي په سکیپټیسیزم باندې هم ما خبرې کړي دي په دې ټولنه کې دا زما د خوښې فلسفي دي او زه دا غواړم چې تاسو هم د دې نه څه زده کوئ او په خپل ژوند کې دا خبرې راولئ نو بیا به تاسو ته ډېره ګټه په لاس راشي نو که تاسو د دې ویډیو سیکشن کې وګورئ د دې ټولنې نو تاسو به نور زما کم ویډیو چې دي هغه به هم تاسو کتی شئ او زه تاسو دا خاص هم کوم چې څومره موږ ګورو دا نور خلک جاهلان او نور خلک لګیا موږ زر زر دغه خبرې چې نن هغه شیر کوو نو زما د خبره چې دی نه هم دا په خپل ټایم لاین باندې یا په نورو ځایونو کې په ګروپونو کې هم شیر کوي په برخه یې کوي چې خلک دا وګوري چې یاره په پښتنو کې هم داسې خلک شته چې هغه په فلسفې باندې هم خبرې کوي صرف د جهالت یا د تیارو یا نورې خبرې نه کوي خو د فلسفه ځکه چې فلسفه خو وایي پوهې ته حکمت ته د پوهې د حکمت د اخلاقو د منطق سره مینې ته فلسفه وایي فلسفه څه شی دی فلسفه چې دی هغه یا منطق دی هغه د عقل استعمال دی د حواسو استعمال دی هغه د مابعد طبیعت دي هغه عقل دی هغه پوهه ده هغه حکمت دی هغه اخلاق دي ژوند به څنګه تېرو د ښه ژوند څه شی دی ژوند کې به خوشحالي څنګه راځي مونږ به څنګه بریالي کېږو کامیابېږو به څنګه دې ټولو خبرو ته فلسفه وایي نو پکار دا چې زما د خبرې او نورې په دې ټولنه کې د چا خبرې کېږي چې هغه تاسو شیر کوئ هغه تاسو په برخه کوئ ځکه چې مونږ د پښتنو او یا میلیونه پښتانه چې دي چې په هغو کې مونږ یو بدلون راولو چې یاره هغه پوهې ته راشي علم ته راشي تعلیم ته راشي او په نړۍ کې خپل یو غټ مقام جوړ کړي نو په نړۍ کې د یو غټ مقام د یو غټ ځای حاصلولو دپاره د ټولو نه مهم سړی چې دی هغه فریډریک نیچه دی دا یو داسې سړی دی داسې تیزې تیزې خبرې د کړي دي او داسې غټې غټې خبرې د کړي دي چې هغه سړی لیونی کوي کله چې دغه د خبرې سړی واوري ما دغه ټول کتابونه کتلي دي او هر یو کتاب چې ته ګورې نو دغه هر یو جمله هر پیراګراف هر باب هر چپټر داسې دی چې سړی بالکل داسې دغه کوي چې دا هم یو انسان دی
دومره جوړي خبرې د کړې دي. نو د دې سړي د جوړو خبرو د پاره نن تاسو ته د لنډه پیژنګلو کومه، ځکه چې په فیډرک نیچه باندې خو په زرونو کتابونه لیکل شوي دي او د هغه باندې څومره خبرې شوي دي. نو د هغه په یوه خبره باندې پوره کتاب لیکل کېږي. خو بیا به موږ چې نه هغه هم دې طرف ته راشو چې څنګه مونږه فیډرک نیچه څه چې ده هغه به موږ پوه شو د دنه موږ د کومې خبرې دي، د کوم تصورات دي، د کوم فکر دی. او ایکسټریمیزم چې دی، انتها پسندي چې ده، د هغې د لرې کولو دپاره ضروري دا ده چې خلک نیچه وپېژني، نعیم خان وپېژني، تاسو وپېژني. بیا به په لیکچرو باندې انتها پسندي نه ختمېږي، جهالت نه ختمېږي، تیارې نه ختمېږي. د دې لپاره ډېر لوی کار پکار دی. ځکه چې کم خلک تیارې خورئ نو هغه 40 ساعته لګیا دي او هر وخت چې هغه لګیا دي. نو کم خلک چې په تیارو پسې لګیا دي نو هغه خلکو د مقابلې دپاره د هغو په شان انرژي پکار ده، د هغو په شانتې دلچسپي پکار ده. ته یو دوه خبرې وکې یا ووایې او بیا زر ټوس شي، بیا ختم شي، او بیا مایوسه شي، او بیا کینې او ځانه مودم خفه جوړ کې او په تندي باندې د چیرانو 12 بجې وي چې هلکه داسې چلو شو، هغه چلو شو، ما ته خلکو دا خبره وکړه او هغه خبره وکړې. نه، ستا په مقابله کې چې کم خلک دي هغه ډېر زورور دي، هغه هر وخت لګیا دي، په هغو کې ډېره لویه انرژي ده، په ګنټو باندې هغه خبرې کوي. نو د هغې خلکو سره پکار داره چې موږ خلکو ته د فیډرک نیچه غونډه کې سړي وروښیو چې دا خلک هم شته، د دې کتابونه وګورئ، د دې خبرې واورئ چې په ژوند کې یو بدلون راشي. نو د دې په باره کې یو څو واړه معلومات دا دي چې یو خو د جرمني فلسفي دی، جرمن فلسفر دی، ځکه چې فلسفه کې یونان، جرمني او انګلستان او فرانس، سلیکټ سپین، اټلی ډېر زیات کار کړی دی. د جرمني چې کوم فلسفیان دي لکه هیګل دی یا فیډرک نیچه دی، نو دا ډېر جوور او ډېر پوهه او ډېر غټ خلک دي. اوس د کله پیدا شو نو د دې زما خوښ ولې دی چې زه په 12 اکتوبر باندې زیږېدلی یم او دی په 15 اکتوبر باندې زیږېدلی دی په 1840 کې، 1844 او دی مړ کړی دی په 15 اګست باندې، 15 اګست 1900. نو 1844 او 1900 د دې په منځ کې چې 1840 او 1900. نو کله چې تاسو د تاریخونه اورئ نو د خپل ځان سره دغه کوئ چې یاره زموږ په دې هیواد کې، زموږ په دې وطن کې، زموږ په دې ځمکه باندې په 1900 کې څه روانو. په 1900 کې لکه څوک پیدا شوی او څوک داسې مشهور سړی و، څوک مړ شوی و. نو د هغه سره فیډرک نیچه یو ځای کوي. نو په 1900 کې دی مړو او په 1840 کې دی زیږېدلی و. په 15 اکتوبر باندې زه په 12 اکتوبر باندې نو دی هم لیبرا و، میزان و، او زه هم تله میزان یا لیبرا. نو د دو شخصیت کې زما زیاته دلچسپي ځکه ده چې دی هم زما په شان دی لیبرا و. نو دی په 1840 کې زیږېدلی و او په 1900 کې دی مړ شوی و. دی څوک و؟ دی یو فلسفي و. اولنۍ خبره خو دا ده چې دی یو زبردست فلسفي و. په فلسفیانو کې د ټولو نه مشهور فلسفي دی، که د ټولو نه مشهور فلسفي نه دی هم خو یو ډېر مشهور فلسفي دی. دویمه خبره دا ده چې دی کلچرل کریټیک و. لکه بعضې خلک چې دی که نه هغه کلچر سره چلیږي، دا خو زمونږ دستور دی او دا خو زمونږ پښتو ده او دا خو پښتونولي ده او دا خو زمونږ روایات دي که نه، او دا خو زمونږ د مور و پلار او د نیکونو خبرې دي او دا زه څنګه بدلې کم او دا خو زمونږ ثقافت دی او دا خو زمونږ کلتور دی. نو دا سړی چې و نو دی څه و؟ دی کلچرل کریټیک و. د ثقافت او کلچر او کلتور نه منو، په هغې غندنه کوله، په هغې باندې به یې نیوکه کوله، په هغې به یې تنقید کو، په هغې به یې کریټیسزم کو. ځکه چې یو فلسفي دی یا یو لیډر دی، یو مشر دی، هغه د حالاتو سره نه ځي، هغه حالات سموي، هغه حالات برابروي.
لکه د یو عام جاهل سړي د ټولو نه غټ دلیل صحیح یاره مچېړه دا خبرې پرېږده مړه دا خو زمونږ د مشرانو خبرې دي او دا خو زمونږ کلتور دی او دا خو زمونږ عزت دی او دا خو زمونږ احترام دی ولې دا خبرې چېړې پرېږده مړه چې چلیږي نو دغه سړی نه فلسفي دی نه دی مشر دی نه دی لیډر دی نو په دې وجه باندې دی چې و نو فریډریک نیچه یو کلچرل کریټیک و د په ثقافت باندې په حالاتو باندې کم چې موجوده حالاتو په هغې وخت کې د په هغې باندې تنقید کړی دی د هغې غندنه د هغې نیوکه په هغې اعتراض کړی دی د هغې سره روان نه دی چې قامه سره ډوب خدی او بې قامه ختلی نه دی نو دا خلک چې دي نو دا کلچرل کریټیک نشي کېدی هغو ته خپل شی ډېر سم ښکاري چې یاره زمونږ دا شی ډېر سم دی او موږ ډېر ښه خلک یو او موږ خو دا چل کړی دی او هغه چل کړی دی او موږ خو ډېر رسېدلي خلک یو او موږ خو پورې وتي یو او موږ خو بریالي یو موږ خو هر څه یو نو دی داسې نه و نو کم خلک چې فریډریک نیچه ګوري نو اول دی په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې دی شیزونه چیلنج کوي دی په شیزونو باندې مطمئن نه دی دی نور څه کول غواړي دویمه خبردار چې دی کمپوزر هم و د به موسیقي هم جوړوله دی شاعر هم و او دی لیکوال هم و د فلسفي سره دی لیکوال عام لیکوال هم و ضروري نه چې هر لیکوال دی فلسفي یا هر فلسفي دی لیکوالي نو دی رایټر هم و لیکوال هم و او دی فیلالوجسټ هم و ژبپوهنه چې ورته وایي لینګویسټکس یا فیلالوجي نو دی هغه په هغې کې هم و او دی په تاریخ کې اولنی سړی چې په 40 کالو په عمر کې دی د خپل فیلالوجي د ډپارټمنټ چیرمین جوړ شو د فیلالوجي د ډپارټمنټ کومه چې صنف یا برخه وه یا څانګه وه په یونیورسټۍ کې نو دی د هغې چیرمین جوړ شو خلک بعضې دا وایي چې یاره دا یو ناکامه انسان او دی هېڅ نه دي کړي او دی خو په خپله باندې ناجوړه او ځینې خلک وایي چې یاره دی هوموسیکچوال و ګی و دی به هلکان او سړي به خوښ و نو په ده پسې ډېرې خبرې خلک کوي خو دا خبره ضروري ده دته بیماریانې ناجوړتیاګانې ډېرې زیاتې وې خو چې کله دی په صحت باندې جوړ نو په 40 کالو کې دی د ډپارټمنټ چیرمین جوړ شو د فیلالوجي PHILOLOGY دا د لینګویسټکس نه د ژبپوهنې نه لږ غوندې مختلف شی دی فیلالوجي ورته وایي د انسان په تاریخ باندې د انسان په فلسفې باندې د انسان په فکر او په سوچ باندې یو ډېر جوور اثر پرېستلی دی لکه ډېر خلک یې راشي لاړ شي لیکل وکړي څوک یې دومره نه پوهه کوي ځکه زما د خوښ دی چې دی لافل چې زما کومه فارموله ده LAAFL دا د کامیابۍ فارموله ده هغې ته څه وایي لافل LAAFL learn apply accomplish be famous leave legacy چې ته زده کړه وکړه دغه زده کړه بیا په ځان کې راوله اوس که ته په نیچې باندې زده کړه کې دا په ځان کې راوله په ځان کې ننباسه په دې باندې عمل کوه دا تش اوره مو تش په کتابونو کې ګوره مو دا په ځان کې واچوه په دې باندې عمل وکړه لرن زده کړه اپلای په ځان باندې لاګو کا بیا اکامپلش ستا چې کوم مرام دی ستا چې کوم مقصد دی کوم هغې ته ځان ورسوه بیا بی فیمس چې مشهور شي که ته مشهور نه یې تا څوک نه پیژني ستا په کلي کې ستا په ښار کې ستا په وطن کې ستا په هیواد کې که ته مشهور نه یې نو ته کامیاب نه یې هر کامیاب سړی به مشهور وي هر مشهور سړی کامیاب دی ځکه چې ته په څه وجه مشهور یې تا څه کړي دي څه دې ویلي دي څه دې پیدا کړي دي څه دې ورکړي دي ځکه مشهور یې یو عام بوتل خان دی په خپل کلي کې په محله کې په غار کې ناست دی هېڅ څوک یې نه پیژني او بس دغه سلامونه کوي څنګه یو قچر یو ښه یو تخیر یو د ځان یې سلام دین جوړ کړی ټوله ورځ په هیلو های کې تېروي او پردي ویډیوګان ګوري او په خپله باندې هېڅ نه کوي نو چې کله ته مشهور نه یې نو ته کامیاب نه یې د کامیابۍ دپاره مشهورتیا چې ده نه هغه مهمه ده نو دی مشهور هم و او لیو لیګسي دا ده چې د خپل ځان نه وروسته ډېر فکرونه ډېر کتابونه پرېښودل ډېرې خبرې پرېښودې او هغې د علم په دنیا کې ډېر غټ بدلون راوستی دی او هغه بدلون څه دی زه به تاسو ته اوس ویمه
د په 45 کالو کې د ناجوړه شو دته مسلې راغله خو بیا هم دی لګیاو ورته به حیران شي چې په نت شی باندې څومره ناجوړتیاګانې وي خو د خپل همت نه دی پرېښودی همت ته چې هغه روانو او د به لیکل هم کول او د به ویل هم کول او د خپل مهنت نه دی پرېښودی بیا په 1900 او په 440 کې 1844 کې د مکمل راتاو شو راوغورځېدو ختم شو نو بیا د 44 د 440 نه د 1900 پورې د په خپلو زیاتو حواسو کې نه او د بیا بهوش غوندې کې و د مکمل بس بیا ختم شو نو د کم چې ژوند دی هغه یو د 40 کالو پورې دی چې د ډپارټمنټ چیرمن شو بیا دغه چیرمني پرېښوده بیا د چیرنو لیکل میکل به کول بیا په 440 کې د مور او خور چیرنه بیا پر د خیال ساتو نو د ډېر سخت ناجوړ او ډېر زیات ناروغ او ډېر بیمار کسو نو د هغې په وجود هم د دومره کارونه کړي دي اوس د یو بل خبره چې مشهوره ده هغه د پولیمیکس POLEMICS پولیمیکس علمی مناظره دلیلونه د به علمی مناظرې کولې د به خلک چیلنج کول د به د خلکو سره باس کاوه د به د باس نه ډډه نه کوله لکه یو سړي سره علم وي پوهه وي نو دی د بل رانیسي او د بل نه پوښتنه کوي تپوس کوي د هغه سره هسې ناست نه چې او تاسې چې وی سوی صحیح وی ښه وی نو دو پولیمیکس چې دي مناظره چې ده دا هم د یو مشهوره خبره ده بل د مشهوره خبره چې ده هغه سره ایفوریزم APHORISM ایفوریزم دی ته وایي چې په لنډو خبرو کې غټې خبرې کول لکه وړه غوندې خبره لکه God is dead نو دا وړه خبره ده خو په دې کې لوی طوفان دی لوی خبرې دي چې خدای مړ دی یا خدای مونږ مړ کو نو دا ډېره وړه خبره ده خو په دې وړه خبره باندې ستا سر به یو 10 غنټې داسې تاویږي راتاویږي چې هلکه دا سړی څه وایي د دې په دې وړه خبره کې د ډېر غټ بیان ورکوي نو د وړه خبره چې یو سنټنس یو جمله کې ډېر لوی حکمت وي نو هغې ته څه وایي ایفوریزم بل د دې چې کومې خبرې لپاره مشهور دی هغه آیرني ده آیرني چې دی IRONY طنزیه طریقه لکه ته طنز کې په یو کس باندې په طنز کې دا سړی چې نه داسې پوهه کې په ده کې دا شی منډې او دی پر خپلو دماغو پر خپلو تیارو پر خپلو جهالتو باندې دی سمې او دی دا سترګې داسې کولی شي لکه ما پورې ټوکې وشوې ما پورې چې نه خبرې وشوې او په طنز کې به د خلک پوه کول نو دې ته څه وایي آیرني نو د دو چې کوم ریډیکل کرټیک دی د رښتیاو باره کې او د هغې له چې کوم موږ نوم ورکوو هغې ته پرسپیکټیویزم وایي او انټر سبجیکټیویټي دا یو ډېره جوړه خبره ده بس په دې باندې ځان پوه کوئ د نیتشه چې کوم طریقه کارو هغې طریقه کار ته وایي پرسپیکټیویزم PERSPECTIVISM پرسپیکټیویزم دې ته وایي چې د په رښتیاو باندې په ټروت باندې د ریډیکل کرټیک کړی دی خطرناک تنقید یې پې کړی دی لکه رښتیا څه دي دروغ څه دي رښتیا څه دي دروغ څه دي دا د انسان د فکر یو ډېر بنیادي سوال دی چې رښتیا څه شی دی او دروغ څه شی دی نو د چې دی نو دا په رښتیاو باندې د ریډیکل کرټیک کړی دی خطرناک تنقید یې پې کړی دی لکه بعضې خلک چې نه خطرناکې خبرې نشي کولی هغه یریږي چې خلک به څه وایي او دا چل به وشي او هغه چل به وشي دا یریدو والا کس نه و ځکه چې د سوپرمین او د سوپر وومن نظریه ورکړې ده چې په هغې پسې وروسته زه راځم چې یو سړی تا ته د سوپرمین خبرې کوي او د سوپر وومن خبرې کوي نو په خپله به بیا د څنګه
داسې بوتل خان او غریب خان وي او یریږي به او خوله به چې نه مخ په زیړ نیولی او د چا په مخ کې به خبرې نشي کولی او د خپل ژوند او خپل واړه او ماشومان او خاندان او دا وړه وړه خبرې به هغو ته ډېر مهمې نه 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 لکه دا چل به وشي او هغه چل به وشي لکه ته چې دا چل به وشي او هغه چل به وشي نو ته بیا د علم په میدان کې مخکې نشې تللی نو دو په رښتیاو باندې ډېر سخت تنقید کړی دی او دا ولې چې دا خبرې غلطې دي چې حق دی او باطل دی او دا حق دی او دا صراط مستقیم دی او دا نیغه لار ده او دا د رښتیاو لار ده دا ټول هغه چې دا بکواس دی دا دروغ دي دا خبرې نشته دې ته څه وایي دې ته وایي پرسپیکټیویزم او د پرسپیکټیویزم سره یو بله ضروري اصطلاح چې ده نو هغې ته وایي انټر سبجیکټیویټي زه چې کوم دا ټکي ویم دا ځان سره لیکئ دغه دی په ځای دی چې ګوډ جاب او اخوا دېخوا زما تعریفونه مه کوئ داسې یو کار وکړئ چې زه ستاسو تعریف وکړم تاسو به خبره باندې ځان پوهه کوئ همیشه داسې کار کوئ چې بل سړی ستا ستاینه وکړي ته خامخا ټول عمر د نورو خلکو ستاینې مه کوه نو دا خبره چې کړې ده نو هغې ته وایي انټر سبجیکټیویټي انټر سبجیکټیویټي دې ته وایي چې زما دماغ دی زما فکر دی زما سوچ دی ستا هم دماغ دی ستا هم فکر دی چې کله دا دوه فکرونه یو ځای شي نو دا دوه فکرونه چې کله یو ځای شي نو د دې نه یو دریم فکر چې هغه جوړیږي او دې ته پرسپیکټیویزم دا وایي چې پرسپیکټیو هر یو سړی هر یو شیز ته په خپل نظر باندې ګوري لکه دا نعیم خان دی او نعیم خان خبرې کوي او همدغه یو نعیم خان دی دغه یو شکل دی او دغه یوې خبرې د خولې نه راوځي خو په تاسو کې چې کم خلک ما اوري نو هر سړی به ما ته په خپل نظر باندې ګوري هغه شی یو دی هغه شی چې نه هغه یو دی خو خلک ورته مختلفو نظرونو باندې ګوري نو دې خبرې ته پرسپیکټیویزم وایي نو چې کله پرسپیکټیویزم دی نو ته څنګه به وایې چې دا خبره رښتیا ده او دا حق دی پکار چې هغه حق ته خو بیا هر چا حق کته که زه یم چې عیسایت چې دی هغه یو صحیح مذهب دی نو پکار دا ده چې بیا د دنیا هر وګړی هر سړی عیسائی وی نو هر سړی خو عیسائی نه دی نو ته څنګه به وایې چې عیسایت چې دی نو دا یو حق خبره ده او دا یو د حق مذهب دی کم سړی چې دی نه هغه په عیسایت باندې پوه هم شي بیا یې هم پرېږدي ولې پرېږدي ولې پې عمل نه کوي نو مطلب دا دی چې دا حقیقت چې دی دا حق چې دی نو دا رښتیا چې دي نو دا یو نه دی بله خبره دا ده چې کله اپیسټیمولوژیکل پلورالزم ورته وایي دی چې په کومه خبره عمل کوي هغې ته وایي اپیسټیمولوژیکل پلورالزم اپیسټیمولوژي د فلسفې یوه څانګه ده چې هغه موږ ته علم ښیي چې علم څه شی دی کم شی علم دی کم شی علم نه دی کم شی ضروري دی کم شی ضروري نه دی کومه علم چې نه په هغې باندې به موږ عمل کوو په کوم باندې به عمل نه کوو کم علم رښتیا دی کم علم دروغ دی نو دې ته وایي اپیسټیمولوژي نو په اپیسټیمولوژي کې دننه بیا شل دغه دي څانګې دي لکه ریشنلیزم دی امپیریسزم دی او ټرانسیډنټلیزم دی انټیویشنیزم دی نو نیچه چې کوم د کوم اپیسټیمولوژي خبرې کوي هغې ته وایي اپیسټیمولوژیکل پلورالزم چې علم چې دی هغه د یوې لارې نه راځي ته دا نشي ویلی چې یاره وحي وشوه یا چې یو مقدس کتاب راغی یا پلانکي عالم دی پیر صاحب دی هغه دا خبره وکړه نو بس دا رښتیا دي او دا نور ټولې دروغ دي نو اپیسټیمولوژیکل پلورالزم چې هغه په دې باندې دی یقین کوي بله خبره دا ده چې کم پرسپیکټیوز دي کم شي چې مونږ ګورو نو د دې انټرپریټیشن چې دی د دې تشریح چې ده نو هر سړی په خپل رنګ کې کوي په خپله طریقه یې کوي نو ځکه موږ دا نشو ویلی چې رښتیا شته رښتیا نشته ځکه چې د هر سړي د هرې ښځې خپل خپل رښتیا دي د هرې خبرې تشریح د هغې تفسیر د هغې بیان د هغې تفصیل هر یو کس په خپل خپل انداز باندې کوي نو ځکه موږ دا نشو ویلی چې هر یو شی چې هغه رښتیا دی او همدغه رښتیا دي
کته مقدس کتابونه وګوري یا حدیثونه وګوري یا مطلب دا چې فلسفي وګوري نو په هغه کوم هر شړي په خپل خپل انداز باندې هغه بیان کړی دي او ځکه مختلف فرقې دي او مذهبونه دي او مکتب فکر دی انا مختلف خلک دي هر شړی چې خپل خپل بیان کوي نو ته به حیران شې چې دا رښتیا څوک وي نو نیچه وای چې دا خبره رښتیا ده چې رښتیا نشته هر شړی خپل رښتیا جوړي په دې خبره باندې ځان پوه کوي بل خبردار چې دو په مذهب باندې او خاص طور په عیسایت باندې دو د فلسفي یو طریقه استعمال کړی دا او هغه طریقې ته وایي جینیالوجي هغه طریقې ته وایي جینیالوجي دا ډېر جوړ فلسفي او په د باندې پوهېدل چې دې لوی دماغ غواړي دو یو طریقه استعمال کړی دا او هغه ته وایي جینیالوجي جینیالوجي دې ته وایي په فلسفه کې چیرې دا شی څنګه جوړ شي کومې طریقې نه یو شی راوځي یو فکر یو فلسفه یو پروډکټ یو شیز یو ته یو شی په کارخانه کې جوړه نو په کارخانه نه کله چې دا شی ته اخري کې راوځي نو دې په کومو مراحلو باندې تیر شوی نو دې ته جینیالوجي وایي نو دو په مذهب باندې جینیالوجي استعمال کړی دا او دو دا ویلي چې څنګه چې مارکسیزم چې دی کارل مارکس چې دی نو هغه ایډیالوجي استعمال کړی دا لکه یو جینیالوجي دا یو ایډیالوجي دا ایډیالوجي چې دا نظریه چې یاره بس دا شی نظریه ده او دا صحیح نظریه ده او دا داسې ده او دا هغسې ده نیچه وایي چې نه ایډیالوجي نو جینیالوجي ته به رو ګورې چې دا شی څنګه راوځي دی څنګه دې حیثیت ته راورسېدو نو د دې دپاره د چې کومه جینیالوجي ورکړې ده د ده یو کتاب نوم دی on the genealogy of morality on the genealogy of morality دا کتاب نوم دی on the genealogy of morality دا morality څنګه جوړه شو دا اخلاق څنګه جوړ شو مونږ څنګه وایو چې دا ښه دی او دا بد دی او دا کوا او دا مکوا او دا حلال دی او دا حرام دی او دا پکار دی او دا نه دی پکار دا شی د کوم ځای نه راغی نو په on the genealogy of morality چې دی نو دو چې کم تنقید کړی دی نو هغې ته وایي ماسټر سلیو مورالټي لکه په دلته به یو وړه خبره کې غټ کتاب پروت دی ماسټر سلیو مورالټي چې اخلاق چې دي هغه دوه قسمه اخلاق دي یو د ماسټر اخلاق دي د مالک د آقا د طاقتور سړي او یو چې دی نه هغه د سلیو د نوکر د غلام د عجز مسکین دغه اخلاق دي اخلاق دوه قسمه دي یو قسمه اخلاق نه دي لکه ماسټر چې دی ماسټر آقا مالک طاقتور کس دغه اخلاق څه شی دی دغه اخلاق دی پراید پاور هغه به فخر کوي هغه به ویاړي هغه به تکبر خلک منفي راځي خو پراید په انګریزي کې PRIDE چې یاره پراید پکار دی یو سړی له فخر والا کس پکار دی پکار دی چې دی پر خپلو خبرو باندې لویي کوي دی په خپلو خبرو باندې فخر کوي د څخه مخ نه ولا عجز مجز او داسې نو د ده په مورالټي کې د ده په اخلاقو کې پراید چې دی هغه ښه شی دی او عجزي او هیومیلیټي او همبلنس او زه خو د عجز یم ګناهګار یم زه خو د هیڅ هم نه یم غټه بنګله به یې جوړه کړي او له پاسه به لیکلي غریب خانه او دا زما غریب خانه ده خامخا چې نه عجزیانې کوي نو نیچه چې نه هغه د دې نه خلاف دی لکه دا همدردي او وروره چې نه امپتي او سمپتي او کایندنس دا وجه دا غلامانو خبرې دي دا د نوکرانو خبرې دي چې یاره دا ډېر زه مهربانه یم او مهرباني او همدردي او دا قصې بسې ښه د دو یو بله عامه خبره چې رانه هغې ته وایي افرمیشن اف لایف لکه ژوند ته به ته یس وې ژوند چې دی نو هغه ډېر ګران شی دی ژوند اسان شی نه دی ژوند ته به ته نو نه وې ژوند ته به ته نه وې ژوند ته به ته آو وې آو وو یس د دې فلسفې ته څه وایي افرمیشن اف لایف دې باندې لږ وروسته بیا د نورې خبرې کوم خو
د دې وخت کې دا فارموله دا ده چې if we affirm one single moment we thus affirm not only that moment but the whole existence. دا د یو ډېره انقلابي خبره ده چې کله زه یوې خبرې ته یس ووایم، لکه زه په دې وخت کې خبرې کوم، تاسو ما اورئ، تاسو ما ته یس ووایئ چې او نعیم خان ته خبرې کوه، زه یې اورم، تا یس ووایئ. او تاسو یې چېرې نعیم خان موږ ته خبرې وکړه او زه دیم چې یس او و منم، افرمیشن، مثبت خبره. نو چې ته ما ته یس ویلی شي او زه تا ته یس یا او یا و ویلی شم، نو مطلب دا دی چې ته هرې خبرې ته و یا او ویلی شي. چې ته ما اورېدی شي نو ته هر سړی اورېدی شي. چې ته یو کتاب کتی شي نو ته 500 کتابونه هم کتی شي. که تا په دې ژوند کې چې ته 1 روپۍ ګټلي نو ته 1 کروڑ روپۍ هم ګټلی شي. که تا چې ته یو پیراګراف لیکلی نو ته 500 کتابونه هم لیکلی شي. دا د دې ډېره انقلابي خبره وه چې کله ته وړوکی کار کولی شي، کوچنی کار کولی شي، نو ته غټ کار هم کولی شي. دې ته افرمیشن اف لایف وایي. یو سړی خو بالکل بوتل خاني په هېڅ هم نه پوهېږي، او مطلب دا چې یا کوڼي یا ړوندي یا ګوډي یا شلي یا مطلب بالکل د څه شي نه که نه، هسې بس یو شی دی، یو لرګی دی. نو د هغه خبره خو موږ نشو کولی. خو چې په یو انسان کې معمولي غوندې کې هم بصره وي او دی وړوکې غوندې کې کار کولی شي، نو دی غټ کار هم کولی شي. دې ته وایي افرمیشن اف لایف. او چې کله ته یوه وړه خبره د دې کائناتو او د دې وجود ومنې، نو ته دا پوره کائنات، دا پوره ژوند او دا پوره وجود ومنې. که ته یو بوټی ومنې نو ته پوره باغ منې. یو سړی خو دا دی که نه، موږ وروسته ناهیلیزم ووایو. په ناهیلیزم کې دا دی چې یاره زه نه منم، هېڅ هم نشته، هر شی صفر دی. اوس یو زمیندار دی او د هغه په باغ کې یو بوټی ولاړ دی، نو دا بوټی د دې خبرې ثبوت دی چې دی پوره باغ هم جوړولی شي. یو سړی خو بالکل دا خو یو بوټی هم نشته، نو هغه خو یو بل کیس دی. ښه، بل د دې یو کتاب دی د ګی ساینس، GAY. ګی مطلب دی خوشحالي، چې خوشحالي به څنګه راځي. د ګی ساینس GAY په هغه کې د یو خبره لیکلې ده، ډیث آف ګاډ. ډیث آف ګاډ، د خدای مرګ. او دا خبره کړې ده چې انلایټنمنټ چې دی هغې ګاډ الیمینیټ کو. کله چې هیومنزم راغی، هیومنزم، انلایټنمنټ، ریناسان، په دې باندې مخکې ما خبرې کړې دي چې انسان هر څه کولی شي. د انسان چې څومره مسلې دي د دې حل د انسان سره دی. او مونږ قدرت پیژندلی شو، مونږ لمر پیژندلی شو، بوټي، ځناور او غرونه او سمندرونه، په دې باندې مونږ کار کولی شو. که قدرت مرغۍ پیدا کړې ده، مرغۍ الوځي، نو انسان جاز الوتکه هم الوځولی شي. نو دا دی وایي چې enlightenment had eliminated the possibility of the existence of God. دا د خپل الفاظ دي چې کله انلایټنمنټ راغی، په یورپ کې تیارې ورکې شوې، رڼا راغله او انسان ځان وپېژندو چې یاره زه هم څه کولی شم او هر څه خدای نه کوي، مال هم څه کول پکار دي، زما هم مازغه شته، زما هم وجود شته. نو دې خبرې چې دی نو د خدای د وجود هغه امکان دی ختم کو. اوس خدای تعالی څه کوي؟ مطلب خدای دی که فرق ته وایي چې یاره قدرت پیدا کړی دی، یا خدای او قدرت چې دی نه دا یو ته حسابې. کله کله خلک خدای ته قدرت وایي یا قدرت ته خدای وایي. نو دا نور او سپوږمۍ او مطلب دا چې دا ونې او بوټي او دا هر څه خو پیدا شوي دي، ماده خو پیدا شوي ده. اوس دا چا پیدا کړې ده؟ خدای پیدا کړې ده، په خپله پیدا شوي ده. دا کائنات څنګه جوړ شو، څنګه جوړ نه شو، دا یو بل باس دی. خو موږ دا منو چې یاره دا قدرت شته، لکه لمر هم شته، سپوږمۍ هم شته، غرونه هم شته. دا په خپل سترګو باندې ته وینې چې یاره دا ټول شیزونه شته. خو په دې شیزونو باندې پوهېدل، د دې نه کار اخیستل
دې ته پرمختګ او وده ورکول دا اوس د انسان کار دی. اوس په تاله چې دی که تا سره تخم دی د غنمو او ته په ځمکه کې واچې د دې نه د غنمو بوټی جوړ شي او د دې نه نور غنم راوځي او د هغې نه ته وړو او ډوډۍ جوړه کړې، نو دا ټول انسانان کوي. خدای پاک خو تعالی ځمکه پیدا کړې ده، خو په دې ځمکه کې اوس کرونده کول او کرکیله کول او په دې باندې تخم په دې کې اچول او دې له اوبو او سره او خاوره ورکول او دا لویول او د دې حفاظت کول او دا بیا ریبل، دا ټول د انسانانو کارونه دي. نو چې اوس رڼا راغله نو په دې وجه باندې اوس خدای مطلب د نیچې مقابله کې په وینا کې څه ضرورت دی، اوس څه کوي، څه کنټریبیوشن دی یا څه د هغه موږ سره مدد چرته دی، کم ځای دی. په دې وجه هغه دا وایي چې یاره ډیث آف ګاډ چې enlightenment had eliminated the possibility of the existence of God. اوس بعضې خلکو چې دي ایتھیسٹ دي یا په نیچې باندې چې کوم خلکو کتابونه لیکلي دي نو هغو دا اخیستې چې یاره دا خبره لفظي هم کیدی شي. God ceased to exist، چې God چې دی نو هغه ختم شو literally لفظي طور کیدای شي و اوس نشته. نو دې خبرې د بعضې خلکو دا په لفظي معنی کې اخیستې ده، بعضې خلکو دا په محاوره اخیستې ده چې د نیچې له دې سره کار نشته چې ګاډ شته او که نشته او خدای شته او که خدای نشته او خدای ژوند دی که مړ دی او څنګه دی او څنګه نه دی. خو نیچې دا وایي چې چونکې اوس انلایټنمنټ راغی، رڼا راغله، انسان خپل کارونه په خپله کولی شي، نو ځکه اوس خدای چې هغه نشته. او بل ځای کې وروسته بیا وایو چې وی هیو کلډ هیم، چې کله دا مورالټي طرف ته موږ لاړ شو، اخلاقو طرف ته لاړ شو، نو که ګاډ موږ ته سمې سمې خبرې کړي دي چې یاره دروغ مه وایئ او قتل مه کوئ او غلا مه کوئ، نو دا خبرې باندې اوس موږ عمل نه کوو، موږ په خپله باندې خدای مړ کو. وی کلډ ګاډ، دا دغه الفاظ دي د نیچه. نو اوس مطلب چې هغه خبرو باندې عمل څوک نه کوي، څوک ورته توجه نه ورکوي. چرچ ته، کلیسا ته، ګرجې ته اړو څوک ځي نه، عبادت څوک نه کوي، د مولا، د پنډت، د پادري دغه خبرې اړو څوک اوري نه. نو چې نه اوري نو موږ په خپل لاس باندې دا سیسټم چې نو دا ختم کو. د دې خبرې تشریح کوي چې یاره عیسایت چې کومه د اخلاقو نظام ورکړی و هغه نظام ختم شو، او په عیسایت کې عاجزي ده چې یاره یو مخ چې دی نه دا له څوک وهي نو تو دله بل مخ هم ورکه. او دی وایي چې نه، ماسټر مورالټي، یو سړی له یو مخ ووایي ته لس پرې ووایه، ولې تاله مخ وایي؟ پتا کې فخر پکار دی، لویي پکار ده، پتا کې غرور پکار دی، ته ولې دومره عجز مسکینې چې بل سړی تا وهي؟ ها د ده د فلسفې یو بله خبره چې هغې ته نایهیلیزم وایي. نایهیلیزم چې دی نو هغه دا شی دی چې نیګیشن ټوورډز جنرل اسپیکټس اف لایف. په دې ژوند کې یو څو خبرې داسې دي چې په هغې باندې زمونږ مکمل یقین دی. نایهیلیزم وایي چې یاره دا یقین ستاسو غلط دی. نایهیلیزم زیرو، صفر، ایس نشته، صفر، ایس هم نشته. دا ټول چې مونږ نو دا دروغ دي، دا ټول مایا ده، دا ټول هوا ده، دا ټوله دوکه ده، اړو څه شته نه. لکه مونږ کمې خبرې منو، مونږ دا خبره منو چې یاره ابجیکټیو ریالټي ده، چې یاره مطلب د رښتیا هم شته، حقیقت هم شته. او بل مونږ دا وایو چې یاره علم شته، پوهه شته او وجود شته او د ژوند څه مقصد شته، د ژوند څه معنی شته او اقدار دي او اخلاق دي او ښه دي او بد دي او دا خبرې. زیات خلک چې دي انسانان په دې خبرو باندې یقین ساتي چې دا شته. نایهیلیزم وایي چې نشته، نو، نه، زیرو، صفر. دې فلسفې ته څه وایي؟ نایهیلیزم. نو د دې مطلب دا دی چې کوم د اخلاق موږ ځانه جوړ کړي دي دا ټول دروغ دي. هلکه دروغ مه وایه، خو که سبا د خپل زوی یا خپل رور یا خپله خور دې په یو مسله کې وه نو بیا ته دروغ وایې.
بیا رښتیا نه وي ستا د رښتیا او دروغ د نورو خلکو دپاره دي د ځان لپاره نه دي نو کم دي دا ویلیوز دا اقدار کله دي هر سړی و چې هلکه دا پردی مال مه خوره او کرپشن مه کوه او غلط کارونه مه کوه او بیا هم خلک غلط کارونه کوي روان دي غله هم شته او ډاکوان هم شته او قاتلان هم شته مرګونه هم شته جنګونه هم روان دي دا هر څه روان دي موږ یې پر خپلو سترګو وینو چې ځان ته ډېر مذهبي وایي نو په هغو کې خو لا ټول نه زیات ګند دی په هغو کې ټول نه زیات چې هغه جنګونه دي دا ستا د اخلاق او ستا د اخلاقي نظام دا چېرته دی دا به کومه په سومالیه کې خو موږ چې د امن ونه لیدو په افغانستان کې موږ امن ونه لیدو په کم افریقا کې چې زیات عیسائی ملکونه دي په هغې کې امن نشته نو دې حقیقت ته نوم چې دی هغې ته څه وایي ناهیلیزم ورته وایي اوس یو طرف ته دی وایي چې افرمیشن اف لایف چې ژوند ته به یس وی او چې تا یوې خبرې ته یس وې نو تا دې ټول ژوند ته یس وې او بل طرف ته وایي چې ناهیلیزم ایس نشته نو دا تضاد څنګه ختمېدی شي نو دی دا وایي چې مونږ دپاره نوي اخلاق پکار دي دا زاړه اخلاق چې نه دا نور کار نه کوي ته به نوي قدرونه چې نه هغه راوباسې ته به چې هغه به نوې نوې خبرې به راوباسې اوس دا اخلاق چې دي اخلاق او اخلاقي نظام هم شته او په کتابونو کې اخلاق هم شته او په خلکو په کتابونو کې دا اخلاقونه لیکلي دي چې دا ښه کار دی او دا بد کار دی او دا قصې دي او هغه قصې دي او دنیا چې څنګه روانه ده دنیا د هغې نه الټه روانه ده لکه په قرآن کې لیکلي دي او په بایبل کې لیکلي دي او په انجیل کې لیکلي دي او په مشکات شریف کې راغلي دي او په بخاري شریف کې راغلي دي او بودا دا ویلي دي او پلانکي دا ویلي دي او سقراط دا ویلي دي او بیا هم انسان چې نه غلط کارونه کوي نو دا یو کرایسس دی دا یو بحران دی دا یو د فکر خبره ده دې فکر ته ناهیلیزم وایي نو نیچه دا وایي چې everything is permitted don't harm yourself don't harm others یو اخلاقی نظام دی چې یاره ځان له هم نقصان مه ورکوه او بل چا له هم چې هغه نقصان مه ورکوه خو دا ده چې everything is permitted د نیچه فلسفه دا چې هر شی اجازت شته دا موږ خامخا د خلک رانیولي دي د مارۍ نه رانیولي دي او څوک چې کوم بزدله او دغه خلک دي د څه ورته وایي بېغیرته هغه په دې خبرو باندې عمل کوي او کم چې طاقتور خلک دي هغه دې ته اړو ګوري هم نه هغه خپله مرضي کوي هغه خپل طاقت زیاتوي هغه خپلې پیسې ګټي او اخلاق چې غریب سړي دپاره او د عاجز سړي دپاره دي او قانون هم د غریب او د عاجز سړي دپاره دی نو د نیچه په فلسفه کې دا ده چې هر یو شي اجازت شته کوه منیسه ځان مخکې ځه او کرسچینټي چې ده عیسایت چې دی نو هغه پرېږده ختم که نو ځکه دی وایي چې وی کیلډ ګاډ موږ په خپله باندې ګاډ چې دی هغه مړ کړو د ګاډ په خبرو باندې څوک عمل نه کوي هسې ته وایي چې خدای کوي چې خدای دومره زورور دی او دومره طاقتور دی او دومره هر یو کار کوي نو په کار چې د هر څه سم وي د هر څه خو سم نه دي نو دی بیا وایي چې کله د انسان ارتقا چې څنګه کېږي نو د انسان په دې ارتقا کې د انسان زناور دی د زناور نه د انسان جوړ شوی دی نو دا انسان د دننه دی هم یو زناور دی که زمری دی او که پیشو دی او که ګیدړ دی او که نور زناور دی دغه شان د انسان هم یو زناور دی داسې خلکو ځانه قصې جوړې کړي دي چې یاره دا چل دی او هغه چل دی بل دا ده چې دا ځمکه چې ده دا ځمکه دا په کائناتو کې یو ډېر وړوکی شیز دی یو ډېر ورکوټی یو ډېر کوچنی څیز دی دا ځمکه داسې غټ شی نه دی چې یاره دا ځمکه او دا چې د کائناتو مرکز دی انسان چې داسې دی غټ شی دی غټ یو شی راوتی دی انسان هېڅ شی هم نه دی انسان چې هغه یو زناور دی او دا ځمکه یو وړوکه غوندې کې ذره ده په دې غټو کائناتو کې دومره غټ نورونه دي او دومره غټې ستوري دي او سپوږمۍ دي او دومره غټې چې نن هغه ګلیکسیز دي او کهکشانونه دي ته پکې څه شی ته پکې کومې باغمولۍ چې ځان یې دومره غټ شی جوړ کړی دی
نو ناهیلیزم چې دی او نیچه چې دی نو هغه تا خپل حقیقت ته راولي چې ځان پوه کا ځان دومره غټ تیس مارخان مه جوړوه. نو چې کله د دې حقیقت ته راشي او ته چې دی نو هغه بیا خپلو خواهشاتو دا نو ویلی شي او ته د دې خپل د زناورو په شانتې چې ستا کم دا قدرت دی دا طبیعت دی ستا نیچر دی او ته خپل خواهشات چې نن هغه کنټرول کولی شي نو بیا به چې دی نه ستا په وجود کې به تکلیف نه وي. لکه مطلب چې ته ډوډۍ خورې یا ته لږ غوندې کې خوراک کوې نو څومره خوراک به ته وکړې په دې اویاو اتیاو کالو کې به ته څومره خوراک کوې د دې خوراک دپاره ولې تا ځان لیونی کړی دی او هر یو شی چې نن هغه د خلکو نه راخلي. نو دې ته دغه نیچه نیت شی دې ته څه وایي ویل ټو نتھنګنس. ویل ټو نتھنګنس ویل ټو نتھنګنس دې ته وایي چې ځان بالکل نتھنګ کا ځان بالکل صفر کا د ځانه نه ټولې هواګانې وباسه خپل حقیقت ته ځان راوله چې ستا رښتیاوالی څه دی ته هېڅ شی هم نه ته نیل یې ته زیرو یې ته صفر یې او دې خبرې ته ځان ذهني طور تیار کا دا خپله بدماشي او دا خپله چې دی نو قصې مصې د ځان نه وباسه. نو دې ته څه وایي ویل ټو نتھنګنس. چې کله د دې ته راشې بیا تا ته نیت شی وایي چې نایهیلیزم must be overcome to thrive. اوس چې کله ته وایې چې دا هېڅ هم نشته او دا هر څه دروغ دی او دا هر څه فضول دی او هېڅ معنی په ژوند کې نشته او هېڅ مقصد نشته او موږ څه شی یو موږ خو ځناور یو او دا ځمکه څه شی دی یو وړوکه غوندې کې ذره ده چې په دې ټولو خبرو باندې ته پوه شې اوس تا ته چیلنج شروع شو اوس تا ته زبردست کار ستا شروع شو. ته به مخکې ځې او ته به د پیسیو نایهیلیزم نه ایکټیو نایهیلیزم ته راځې. ستا د خپل ایگزسټنشل نایهیلیزم چې دی تا د خپل ځان صفر کو اوس ته ځان چې سوپرمین ته به ځې سوپر وومن طرف ته به روان شي. ځکه چې زمونږ ډېر خلک چې دي نو هغه کروگر ډنر افیکټ هغې ته وایي چې موږ په هېڅ هم نه پوهېږو خو موږ دا سوچ کوو چې ما نه ډېر څه راځي او زه خو ډېر غټ سړی یم او ډېره غټه ښځه یم او زه خو په ډېرو خبرو باندې پوه یم او زه خو یو ډېر افلاطون یم حالانکې د خپل هغه مضمون تعریف هم نشي کولی. مطلب دی غریب له هېڅ هم نه ورځي یو پیراګراف نشي لیکلی په فیسبوک کې لایو راشي نو 15 منټه خبرې نشي کولی او ټول ګړځېږي او ټول چې دغه کېږي او چا په مخ کې 2 خبرې نشي کولی خو وایي چې یاره زه خو ډېر غټ کس یم. نو نیت شی چې دی نه اول هغه ستا خپل حقیقت ته راولي چې بچو ځان پوه کا ته هېڅ هم نه هسې په هوا کې مه ګرځه خپل حقیقت وپېژنه. نه چې کله دې ځان صفر کو ځان دې نیل کو نایهیلیزم ته راغلی اوس ایکټیو شه ځکه چې تا اوس حقیقت وپېژنده ته خو په هوا کې وې تا خو چې هر څه سم دي او هر څه سم نه و. لکه د مغل بادشاه وکړه چې هلوز دلی دور است چې لا دلی خو ډېر لرې دی نو هغه نادرشاه پرې راغی او د مرۍ نه ونیو حقیقت یې ورته وښو یا د کوترې په شان دې مونږ سر ښکته کړو چې یاره هېڅ خطره نشته بس هر څه صحیح دي. نو دغه چې دی نیت شی تا ته حقیقت ښایي چې حقیقت څه شی دی. اوس به ته د پیسیو نایهیلیزم ته ایکټیو نایهیلیزم ته لاړ شې او ته به اوبر منش UBERMENSCH اوبر منش دا په د انارکسټ د بل یو کتاب دی د انارکسټ او په زاراتوسترا دس سپوک زاراتوسترا دا دغه بل کتاب دی د نیچه. نو په هغې کې دا خبرې کړي دي چې ګوره ته اول ځان صفر کا په خپل حقیقت ځان پوهه کا بیا د دې خپل انساني شیزونو نه اوبر لاړ شه UBER اوبر څه ته وایي بیانډ اوور مین اوور ویمن سوپر هیومن بینګ. په دې نوم باندې ډېر خلکو تنقیدونه کړي دي چې یاره سوپر مین ویل نه دي پکار ځکه چې ښځه هم سوپر کېدی شي یوازې مین نه دی. یا تو سوپر مین سوپر ویمن وایا
یا سپر هیومن وایا یا اوور هیومن وایا. خو په جرمني ژبه کې اوبر چې دی نو هغه وایي بیانډ، بره. د دې خپل ذلیله، د دې خپل زیرو، د دې خپل نل انسانیت نه ته بره لاړ شه. او حقیقت دا دی چې په دنیا کې 8 ټریلیون انسانان دي، بلین انسانان دي، او په 8 بلیونو انسانانو کې به تا ته 15 شپږ داسې 10 12 سل 200 انسانان په نظر راځي چې هغه ملکونه چلی، هیوادونه چلی، کتابونه لیکي، غټ غټ فلسفیانی، ساینسدانانی، او دا عام خلک وګړي غریبانان چې صرف د زناورو په شان ژوند تیروي. هغه دي زناور، د هغو د ژوند غټ مقصد څه ډوډۍ خوره، اوبس کا، او بچی پیدا کوه، او نوکری یا کاروبار کوه، لږې ډېرې پیسې ګټه او مړ شه او ختم. نو دا یو حقیقت دی. په دې حقیقت زه پخپله رسېدلی یم چې زیات انسانان چې دي نو هغه د زناورو ژوند تیروي. په هغې کې ډېر کم انسانان داسې دي چې هغه سوپر مین یا سوپر ویمن شي، هغه د خپل انسانیت نه لږ بره لاړ شي. انسان په خپله کېدل چې دي دا څه غټه خبره نه ده. ته خو یو زناور یې، څومره نور انسانان پیدا کېږي، دغشان ته یو زناور پیدا شوی، ستا کم داسې غټه توره ده. خو مور او پلار یو ځای شي او د هغې نه چې نه زایګوټ جوړ شي، ایمبریو جوړ شي او ته راوځې. څنګه چې میخ او غوا او بیزه هغه بچي پیدا کوي، دغشان ته هم پیدا کېږي. دا پتا کې کم داسې غټ شی دی چې هر ځان ته د انسان وی. نو ته به د خپل زناورتوب نه وځې، بیا به ته سوپرمین یا سوپر وومن جوړېږي. ښه، د ده یو بل شی چې دی دا خو ډېرې زیاتې خبرې دي، زه به تاسو لږ زر زر وایم. د ده یو بل کانسپټ چې دی نو هغې ته وایي اپولونین او ډایانیزین. APOLLONIAN DIONYSIAN. دا د یو کتاب دی د برث آف ټریجډي. د برث آف ټریجډي کې دوه کریکټرز ورکړي دي، کم چې د یونان په میتالوجي باندې دا دوه کریکټرز دي، دوه کردارونه دي. او دا یو نوم اپولو و، APOLLO، او د بل نوم چې دی هغه ډایونیزس و، DIONYSUS. دا دواړه د زیوس، ZEUS، زیوس چې دی نو دا د یونان په میتالوجي کې لکه یو دیوتا او یو سړی او یو شی د هغه زامنو دواړه، دا دواړه د هغه زامنو. یو چې دی هغه اپولو و چې دی د نور خدای، د ترتیب، د ترقۍ، د پرمختګ، د عقل، د منطق، د توازن، د صفاوالي، د حکمت، د پوهې، د صفاوالي، د فرد، د انډیویجویشن چې ورته وایي انډیویجویشن، چې یاره زه هم څه یم، زه هم څه کولی شم. نو د دې علامت چې و نو هغې ته به وایي اپولو وي، APOLLO. او د ده په مقابله کې دویم چې کوم کس و نو هغه نوم و ډایونیسس، DIONYSUS. دی د شرابو، د نڅېدو ګډېدو، د ډانس، د بې عقلۍ، د نشې تماشو او د مزو او د بحران او د جذباتو او د جبلت او د یووالي او د دې دغه کردارو. نو دی دا وایي چې په انسان کې دا دواړه خبرې دي. انسان چې دی نه دی جذباتي هم دی او د عقل هم استعمالوي. نو د انسان د ژوند یو مقصد دا دی چې دی د عقل او جذبات چې دي دا یو ځای کړي. لکه جذبات هم ډېر ښه شی دی، لکه زه اوس په جذباتو باندې دا خبرې نه کوم او صرف په عقل باندې لګیا یم، نو کیدای شي تاسو ما نه اورئ. نو د یو شي سره جذباتي تعلق، مینه، نشه، تماشا دا هم پکار ده، مزې اخیستل هم پکار دي. خو د هغې سره سره چې دی هغه به بیا عقل نه به هم کار اخلي، د منطق نه به هم کار اخلي، او څیزونه به په یو نظام کې هم چلی. نو د زړه او د دماغو چې کوم تصور دی نو په ده باندې نیتشه ډېر زیات کار کړی دی. او دی دا وایي چې که ته په ژوند کې څه کول غواړې، مخکې تله غواړې، نو ته به اپولو او ډایونیسس دواړه به رانیسې. ځانه به یو وچ منګی نه جوړی چې هر وخت دغه عقلي خبرې کوې، نه چې د جذبات، نه چې د مینه، نه چې د محبت، او نه به دا کې چې ځانه به عشق دړی جوړ کړی او عاشق شقو او هر وخت چې نه مصرې او لنډۍ او ټپې او غزلې او سندرې، او عقل نه به کار نه اخلي.
ها د یو بل اهمه خبره چې دا نه هغه ته وایي سبجیکټ او ویل ټو پاور. دا یو ډیره جوړه خبره ده. سبجیکټ چې په فلسفه کې یو ډیر مهم ټکی دی. سبجیکټ SUBJECT سبجیکټ. سبجیکټ څه شی دی؟ یونیک کانشسنس. لکه زه نعیم خان یم، زه یو سبجیکټ یم، زما چې کوم شعور دی دا ډیر بې مثاله دی. زه چې د کوم خبرو نه تیریږم، زما چې کوم احساسات دي، زما چې کوم فکر دی، کوم سوچ دی، کوم مینه ده، کوم ولوله ده، دا صرف زما ده. دا ستا د دې بل نشي کېدی. نو زه هم سبجیکټ یم او ته هم سبجیکټ یې. ستا خپل فکر دی، ستا خپل سوچ دی، زما خپل فکر دی، زما خپل سوچ دی. زه په خپل ځای باندې سبجیکټ یم او ته په خپل سبجیکټ ځای باندې سبجیکټ یې. ها انټر سبجیکټیویټي کېدی شي چې ته خپل عقل، پوهه، احساسات او فکر راواله او زه خپل راوالم او موږ یو ځای کو د دواړه د دې نه یو دریم انټر سبجیکټیویټي جوړېدی شي. خو زما خپل اهمیت ته، ستا خپل اهمیت ته. ته په خپل ځای باندې ستا کانشسنس ته او ستا تجربې دي د ژوند، او دغه شان زما هم تجربې دي او زما هم شعور دی. نو زه تا ته بوتل خان نشم ویلی، ته ما ته بوتل خان نشو ویلی. ما په ژوند کې څه کړي دي او تا هم په ژوند کې څه کړي. تا به لږ کړي یا به ډېر کړي، ما به لږ کړي یا ډېر کړي، خو زما خپل یو حیثیت دی او ستا خپل یو حیثیت دی. نو دې حیثیت ته وایي سبجیکټ. او د دې په مقابله کې په فلسفه کې یو بل ټکی استعمالیږي، هغې ته وایي ویل. WILL. اوس چې کله زما دا سبجیکټ چې دی دا زه بهر ته راوباسم او ډېر خواهشات دي، او زه یو دکان ته لاړ شم او هلته کې د آم جوس هم دي او د انارو هم دي او د مڼې جوس هم دي او د یو شی دی د بل شی دی، او زه یم چې یاره زه کم جوس وڅښم. او زه لاړ شم او ما مور راته وایي په خپله باندې دا جینۍ ده او دا هلک دی او دا جینۍ دې خوښه ده، د پلانکي هغه لور ده او د پلانکي زوی دی، او یاره زما په دې کلاس کې یو 10 جنکۍ دي، 10 هلکان دي، او زه د کمې سره واده وکړم او کم زما خوښ دی. نو په دې ژوند کې ډېر زیات خواهشات دي. اوس په دې خواهشاتو کې به ته کم خواهش را نیسې. زما امتحان دی او زه به سبق ویم او زه به یو غټ افسر جوړېږم، زه به یو غټ کاروباري کس جوړېږم او زه به پیسې ګټم. او بل طرف ته لغړ بربند تصویرونه دي او یوټیوب دی او ګوګل دی او سندرې دي او مزې دي. زه دا کتابونه راوالم که زه مطالعه کوم او که نه زه چې نه دغه ډانسونه ګورم او لغړ تصویرونه ګورم او د هلکانو د جنکو تصویرونه ګورم. زه څه چل وکړم؟ چېرته لاړ شم؟ زه خو ګیر یم. نو ویل دې ته وایي چې ته دا خپل دغه چې دی چې دا خپل خواهشات چې دي ته په دې باندې کنټرول را ونیسې او ته یوه فیصله وکړې، او هغه فیصله چې ده نو هغه ستا د عقل سره او ستا د جذباتو سره ټکر نه خوري. لکه ته ځان لیونی جوړ نه کړې چې دا مې څه چلو کو، دا خو مې ځان تباه کو، او زه خو په جنۍ مین شوم او په هلک مین شوم او زما نه خو هر څه لاړو او چرسي شوم او چېرې نشهیي شوم او زما نه خو هر څه لاړو. نو چې کله ته دا فیصله کولی شې چې یاره په دې وخت کې دا یو پارټي ده، یو واده دی، دا یو د خوشحالۍ موقع ده، راځه ډانس وکړه، وګډېږه، نشه وکړه، مطلب بل څه وکړه، نو دا د دغه وخت سره دغه مناسبت لري. و ستا امتحان دی، ستا کورسونه دي، ستا سبقونه دي، درسونه دي، هغه هم ته کولی شې. نو ستا ویل پاور شته. ته دا نه چې هر وخت کتابونه چینجی او نه دا چې هر وخت عیاشۍ کې او مزې اخلې. نو دې ته دا وایي چې کله نیچه په دې دوو خبرو باندې بحث کړی دی، او هغه دا وایي چې subject is the expression of competing wills through will to power and this is the main driving force. هغه دا وایي چې دا subject چې دی دا مختلف خواهشات چې دي د دې په منځ کې چې کوم دا جنگ روان دی او د ویل ټو پاور چې دی نو دی غواړي چې یاره ماته طاقت راشي. لکه یو ښکلې جنۍ ده یا یو ښکلی هلک دی او ته پرې مین شې او ته دا وایې چې یاره دا
ته دا نه غواړې چې دا هلک یا د جنۍ دې زما شي، خو دا ویل ټو پاور دی، ته پاور غواړې چې ګوره څومره ښکلې جنۍ مې راونیوله، څومره ښکلی هلک مې ځان له خپل راونیو، ځان ما سره یې واده وکړو یا زما سره یې رشته جوړه شوه. نه ته پاور غواړې، ته پیسه غواړې، ته حسن غواړې، ته چېرې طاقتور ثابتول ځان غواړې. نو دا په تا کې دننه یو ډېره بنیادي خبره ده. پکار دا ده چې ته ویل ټو پاور چې دی، طاقت دپاره خپله منډه او خپله ستړیا او خپل محنت پرې نه دی. کله هم چې ستا یو منزل دی، یو مقصد دی، یو خواهش دی، پکار چې ته طاقتور شې او دغه خواهش سر ته ورسې. ځکه نیچه چې هغه ډېر زورور فلسفي دی، هغه داسې عاجزانو مجازانو والا مسکینانو والا سړی نه دی. او دا به کله راځي چې کله ته سوپر مین شي یا سوپر وومن شي او ته د انسانیت چې هر انسان دا و چې زما سره داسې طاقت راشي چې زه د خپلو خواهشاتو په منځ کې فیصله کولی شم. دا نه چې ځانله چې نه ایډکشن جوړ کړم چې یا هر وخت شرابونه چرسونه کوم او یا هر وخت چې نه په کتابونو باندې ناست یم او ایس د مزې کار نه کوم. بل دا خبره دا کوي چې عیسایت چې دی نو هغه ادر ورلډلینس، دا یو بل کنسپټ هغې ته وایي دیس ورلډلینس، دا دنیا. لکه عیسایت پته ته وایي چې هلکه جنت دی او په هغې کې به مزې او په هغې کې به دا چلي او هغه چلي او بس لکه مزې د تا ته د مزو هغه سوپرمین او سوپر ویمن چې هغه تا ته په جنت کې ښایي چې هره 500 به دا یي او هغه چل به یو ته چې څه غواړې هغه کېږي او ستا یو خواهش به نه پوره کېږي. نو نیچ نه پاتې کېږي. نو نیچه وایي چې دا دنیا ستا لپاره چیلنج دی. دلته څه وکړه؟ هلته خو تا یو څو عبادتونه وکړو او یو څو چې نه د پوپ مسکې دې ولګولې، چمچې دې ولګولې او تا ته په مفتو کې د جنت ټکټ میلاو شو او هلته کې په جنت کې بیا ته بندباشي کې او په جنت کې بادشاهي کې. نو نیچه دا وایي چې دا بادشاهي دلته وکړه، په دې دنیا کې وکړه، دا ریل ده، دا حقیقت دی، دلته به ستا پته لګي. هلته خو تا ته یو شی میلاو شو کوه بیا. نو دی دا وایي چې څنګه اوس خدای لکه ډیډ دی نشته، نو اوس به انسانان چې دی نو دی به ځان له خپل اقدار جوړوي او دی به ناهیلیزم ته ځي چې کله دی ځان زیرو کې صفر کې نو دی به یا ایډیالیزم شي، په هوا کې به اوسېږي، یا به دی له ځانه پیر مرشد او دغه جوړ کې ایسټیک په غار کې به اوسېږي ځکه چې دا ژوند خو ډېر ګران دی، یا به دی ژوند ته یس وایي چې او زه یې کومه. او بیا له خبره دا ده چې ایټرنل ریکرنس چې دی او امور پارټي دا د آخري خبره تاسو کومه. که تاسو سوال نه کوئ زر زر لیکئ او منځ کې به د آخري تصور تاسو ته ووایم چې هغې ته وایي ایټرنل ریټرن یا ایټرنل ریکرنس امور فاټي. دی دا وایي چې یاره په دې یونیورس کې په دې کائناتو کې هر څه بیا بیا کېږي. نو ته ځان داسې جوړ کا چې که ته بیا پیدا شې، لکه نن زه دا تقریر کومه پکار دا ده چې زما دا وینا دومره ښه وینا وي چې زه بیا دا وینا کومه نو چې زما دا وینا چې ده نو هغه د ډېره ښه وینا وي. ځکه چې زه به بله وینا هم کومه او زه به بله هم کومه او زه به بله هم کومه. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ایټرنل ریټرن یا ایټرنل ریکرنس. او دا به مستقل کېږي، دا به همیشه کېږي. او دې ته بیا د دې سره تړلی شی چې دی ایټرنل ریکرنس سره یا ایټرنل ریپیټیشن سره چې د فلسفې یو بله خبره تړلې ده هغې ته وایي امور فاټي، AMORFATI. د فیټ د تقدیر سره مینا. اوسو دا ژوند چې دی دا به همیشه هم داسې ژوندي او دا ژوند به همیشه چې دی نو وي. نو دا د بل یو کتاب دی ایکی هومو، ECCEHOMO. نو امور فاټي او ایټرنل ریکرنس ته نیچه فارمولا آف ګریټنس وایي. دا په خپل الفاظو کې چې د عظمت، د لویۍ په ژوند کې د پرمختګ، د ودې، د خوشحالۍ، د ترقۍ، د لویوالي، د عظمت، د ګریټنس فارموله څه شی دی؟
فارموله چې هغه ایټرنل ریکرنس دی او امور فاټي دی. اوس هر یو شی به چې هغه د بل نه بدل نه او ته که مخکې ځې او که شاته راځې که ځې ځې نو ابازوله به راځې. د پښتو هغه متل چې دی که ځې ځې نو ابازوله به راځې. دې ته وایي ایټرنل ریکرنس یا امور فاټي. نو زما آخري تقدیر چې دی هغه زه ځان له پخپله باندې جوړولی شم. لکه زه چې زما چې کوم وړوکوالی دی چې څنګه ماته سکول مکتب پوهنځی زما خاندان زما کوړما زما خلک ماته په لاس راغلل زما ټول ژوند به بیا هغه شانتي. که ما اوس محنت وکړو او د ځان مې څه جوړ کړو نو زما ټول ژوند به بیا داسې. د شپېتو او یو اتیالو په کالو په عمر کې چې کله زه مړ کېږم نو زه هغه شی ما کم چې زه په 10 کالو کې وم په 20 کالو کې وم او په 13 کالو کې وم. لکه دا ډېره خطرناکه خبره ده چې ته د دې ریکرنس نه د دې سایکل نه د دې دایرې نه وتی نه شې دې کې تنختی. نو پکار دا ده او دې ته بیا سټوئیسزم هم وایي. امور فاټي چې دی دا تصور د نیچه د سټوئیسزم نه اخیستی دی. STOICISM سټوئیسزم. په سټوئیسزم باندې ما په دې ټولنه کې خبرې کړې دي چې سټوئیسزم څه شی دی. سټوئیسزم دې ته وایي چې یاره چې درته پیښه شي نو ځان ورته میخه کا. دې ته سټوئیسزم وایي. دې ته امور فاټي وایي. دې ته ایټرنل ریکرنس وایي. که غلط کار دې کوو نو د غلط کار نه بیا خلاصېدی نشته. که یو چرس اسکه چې یاره زه بس د لږ غوندې که پوټی غوندې که کم مړی هېڅ خبره نه ده خیر دی ځه او بیا سبا چې زه لږ مړی هېڅ خبره نه ده نو په دې ګن کې به ته ننوځې او د دې ګن نه بیا ته راوتی نه شې. او که ته په دې ګن کې د مخکې ننښتی نو بیا د هغې دپاره صرف سوپرمین چې نه هغه راوتی شي. سوپرمین ته راوتی شي. عام سړی به د حالاتو په گرداب کې د حالاتو په چکر کې بنختی. نو که تا د ځانه سم سړی جوړ کو نو ته به ټول عمر سمې او که تا د ځانه خراب سړی جوړ کو نو ته به ټول عمر خرابې. نو ولې نه ته ځان سم سړی جوړ کا سمه ښځه د ځانه جوړه کا چې ته د ایټرنل ریکرنس او په امور فاټي کې په ښه دایره کې په ښه سرکل کې راشي. نو دا یو سوال دی چې یاره سینسیشنز. نو د سینسیشن نه انکار څوک کوي؟ زما کومه فلسفه چې رانه هغې ته وایي ریټي RETI ریشنلزم امپیریسزم ټرانسیډنټلزم انټیویشنزم. زما عقل هم شته او زما حواس هم شته. زه ماورا هم تلی شم او زه وجدان هم استعمالولی شم. نو د سینسیشن دا خو خیر بعضې فلسفي په هغه په یو خبره باندې زیات بحث کوي زیات زور راولي. د هغې مطلب دا نه چې هغه بل نشته. لکه پلیټو چې نن هغه آیډیالیست دی چې آیډیاز چې نن هغه د ټول نه ښه شی دی. د هغې مطلب دا نه چې عمل نشته یا تجربه نشته. بیا هیوم یا ارسټاټل یا نور بیا وایي چې نه تجربه اصل شی دی. لکه تجربه دې ته وایي چې ته راوځه کار وکړه. آیډیالیزم دې چې بلې مغزو کې ګرځه. نیچه چې دی د پلیټو د آرکیټایپس نه یا د فارمز نه یا د یونیورسل نه هم خلاف دی چې یاره غټ غټ شیزونه دي او ښه ښه شیزونه دي. نو دی په هغې باندې هم تنقید کوي. نو هر شی شته. یو شی د بل شي نفي نشي کولی. د نیچې دپاره یاره ستاسو په یو وخت کې یو دغه کوئ دا شی بیا زمانه لاړ شي. If we live according to stoicism then it is possible to become super. ها بالکل چې ته په سټوئیسزم باندې کار کې او ته حقیقت منې او ته قدرت منې او تا دا پته لګي چې کم کار زه کولی شم او کم کار زه نشم کولی. لکه ته ځان برابرولی شي د خپله پوزه برابرولی شي د خپل یخته کټ کولی شي پوه شوې خو ته لیډیډیانه نشي جوړېدی. ته د خپل کور د خپله محله یا د خپل ښار سمولی شي خو ته امریکا نشي سمولی.
نو چې ته امریکا نشي سمولای نو په امریکا باندې خپل طاقت انرژي مه استعمالوه، خپل طاقت انرژي په هغه شي استعمالوه کم چې ته کولی شي، او بیا به ورو ورو ته مخکې کېږي. که تا ځان سم کو، خپل کور دې سم کو، محله دې سمه کړه او خپل وطن دې سم کو، نو بیا ته کیدای شي نړۍ هم سمه کړې، ټوله دنیا سمه کړې. او که ته په دنیا پسې ګرځېدلی، په دنیا پسې ګرځې چې دنیا سموم او ځان نه سموم، نو دا نه کېږي. ها دا ډېره عامه خبره چا کړې ده، فاشیزم او نازیزم. اوس خبره دا ده چې نیچه خو سړی بالکل لیونی کوي. نیچه چې کله سړی ګوري او دغه اقوال او دغه کتابونه هغه خو بالکل سړی وجه خدای څه چل وکړم د اسمان ته وخېږم که څه وکړم، هغه پتا کې داسې جذبه راولي چې ته وایې چې دا هر څه مې وشلولی. نو بعضې خلک بیا دغه انرژي چې نن هغه په غلط طریقه باندې استعمال کړي. لکه پلیټو چې دی افلاطون هغه د ایډیالیزم خبره کوي او ته بیا دومره ایډیالیست شې چې ته بالکل په هوا کې ګرځې. او هیوم یا بل چې نن هغه تا ته دغه خبرې کوي، د تجربو خبرې کوي، د امپیریسزم خبرې کوي، او ته بیا عقل بالکل پرېږدې او سوچ او فکر پرېږدې او صرف یو عملی انسان شې. نو بعضې خلک د بعضې دغه چې دی د فلسفیانو په هغې بیان باندې پوهه نشي. نو که هټلر دی او که میسولینی دی او که فاشیزم دی او که نازیزم دی، نو هغه د مطلب د نیچه په غلط پوهېدو باندې مخکې راغلل. اوس لکه موږ ووایو چې یاره پیغمبر دی او نو بیا ولې حضرت علی او حضرت عایشه چې نن هغه یو بل سره جنګونه کوي چې 10 لاک او 15 لاک په هغه کې خلک مري، که نه؟ یا ولې چې نن هغه اورنګزیب علمګیر چې نن هغه څومره پوهه سړی دی، څومره نیک او خو هغه خپل څلور ورونه هم مړه کوي او چې نن خپل پلار هم په پنجره کې بندوي د مرګه پورې. نو دا وجې ولې څه وجه ده؟ یا یو ټیرریست دی، یو دهشتګرد دی، هغه یو نظریه یا یو مذهب یا یو شی استعمالوي. نو آیا په دغه مذهب کې دا خبرې شته او که نه دا غلط استعمال شوي دي؟ نو نیچه خو هغه یو فلسفي و، هغه خو بیانډ ګډ اینډ ایول چې یاره نیکي او د بدۍ نه ته مخکې لاړ شه، ته ځان وپېژنه. نیچه چې دی نه هغه په ایگزسټنشلیزم باندې په وجودیت باندې کار کړی دی چې یاره ته خپل وجود وپېنه او د هغه تعلق زیات ته فرد سره و. فرد چې کله افراد سم شي معاشره په خپله باندې سمیږي. د نیچه زیات پولیټیکل فلسفي نشته، د هغه سیاسي فلسفه نشته. هغه په سیاست باندې، په ریاست باندې، په بادشاهۍ باندې، په دې باندې ډېرې کمې خبرې کړي دي. زما ولې د بعضې فلسفیان ډېر خوښ دي ځکه چې هغه په فرد باندې خبره کوي. وایي کارل مارکس دی هغه د نظام خبره کوي، نو هغه بیا دنیا ته کمیونیزم راوړه. او د کارل مارکس وینا دا وه چې یاره دا فلسفه تشې خبرې نه دي کول پکار، فلسفیان باید چې هغه نظام بدل کړي. او افلاطون چې ونه هغه هم دغه خبره کړې ده، پکار دا چې د ریاست بادشاه چې هغه فلسفي نه د هغه مطلب پوهه کسي. فلسفي مطلب دا نه چې هغه په فلسفه کې ایم ای کړی یا پی ایچ ډي کړي یا چې هغه په یونیورسټۍ کې پروفیسري. یونیورسټۍ کې پروفیسر غریب خو خپل برید نشي سنبالولی، هغه به ریاست څنګه سنبال کړي؟ هغه په کلاس کې 15 کسانو ته خبرې نشي کولی، نو دی به ریاست څنګه سنبال کړي؟ نو دا غلط فهمیانې دي د خلکو په ذهن کې. د فریډریک نیتشه چرته هم دا مقصد نه و چې یاره تباهي دې راشي او خلک دې یو بل مړه کړي او فاشیزم دې لاړ شي او نازیزم دې لاړ شي. دا په هغه باندې یو تور دی، دا په هغه باندې یو څه ورته وایي، یو الزام دی. د نیشه دپاره غټ حتمي ښه او غټ حتمي بد کوم څیزونه وو یا څه پیمانې دي؟ نو دا یو ملګري ولیکل هم چې دغه چې و نیچه هغه خو بیانډ ګډ اینډ ایول و چې د ښو نه او د بدو نه بالاتر لاړ شه. دا ښه او بد دا خو موږ جوړ کړي دي، دا خو موږ جوړ کړي دي. هغه دا وایي چې ځان وپېژنه، خپل وجود وپېژنه، اول ځان صفر کا او بیا ځان سوپر مین کا.
او انټرنل ریکرنس او امور 40 کې راشه داسې کارونه شروع کا چې په داسې دایره کې تراشه چې ته رو مخکې کېږي. ناغه د اخلاقی او د کم مذهبي خاو بد په دې قسم نه هغه ډېر غوتی ندی والی، هغه د دې شذونه ډېر برتل دي. ما په کاپکس کې باندې چیرانه په دغه په خپل ټایم لاین باندې لیکل کړی دي. ګوره دا څومره خلک چې دي کنه دا څومره نایهلیست یا ایگزیسټنشلیست یا ابسرډست دي، نو دی خلکو ته چیلنج ورکوي. لکه زه تا ته وایم یار ته صفر یې، ته هیڅ هم نه یې، ته بیکار یې او د دې ژوند څه مقصد نشته او په دې ژوند کې څه معنی نشته. نو دا یو پیغور دی، دا چې دی نو دا څه دی، دا پیغور دی. چیرې ته خپل ژوند مقصد پیدا کا، ته ځان وپېژنه. په هوا کې تا ته یو تیار سیستم نشته. لکه یو ماشین دی، د هغې ماشین سره یو مینول راشي، یو کتاب راشي چې یاره دا ماشین به څنګه پرانځې او دا به څنګه بندې او دا به څنګه چلې. نو دغه خو لیکل دي. آیا دا لیکل چې دي نو د دې ماشین دپاره برېښنا نشته، د دې ماشین دپاره چې دی نو څه طاقت نشته، څه انرژي به نه، څه طریقه کار نشته، ته به راشې شروع کې نه بندی به نه. نو دا څومره فلسفي چې دي هغه بعضې خلک ځوانان په دې باندې پوهه نشي او هغه چې هغه بیا لیوني شي، په غلطو باندې سر شي. دا خو دا و چې یاره ته یو تیار پیغام ماوره چې تا ته یو تیار پیغام راغلی دی او دا کتاب دی او دا لاره ده او په دې باندې ځه. ته لیډر شه، ته په ځنګل کې د خلکو په لارو باندې مزه، ته ځان له خپله لار جوړه که. د دې مطلب دا نه چې ته ځنګل ټول دغه کا ختم کا او یا ته ځان مړ کا او ځان خودکشي وکړه. لکه البرټ کامو چې دی ابسرډست یا ایگزیسټنشلیست، هغه دا وایي چې انسانان ځان ولې نه مړ کوي. خودکشي چې دا په فلسفه کې د ټولو نه مهم سوال دی. که د ژوند مقصد نه وی نو بیا پکار چې هر سړي ځان مړ کولی، یا کم ماشوم پیدا کېدی او مور پلار هغه مړ کولی. چېرې د ژوند خړو څه مقصد نشته. نو چې د ژوند مقصد نشته نو بیا دا ژوند ولې دی، دا ژوند روان ولې دی او د انسان کې د دومره هیرس او لالچ ولې دی او د دومره ټکنالوژي او ماشینونه او ساینس او فلسفې او پوهنتونونه او پوهنځي او مارکیټونه او بازارونه دا قصې روانې دي. نو د ټولو نه بنیادي خبره دا ده چې ته خپل ځان وپېژنې او خپل ژوند له خپل مقصد جوړ کړې. ځکه چې ته یو فرد دی، ته یو سبجیکټ دی، ستا خپل خواهشات دي، ستا خپل تجربې دي، ستا خپل سوچونه دي، فکرونه دي. ته د خپل ژوند په خپله جوړ کا. ها د بل نه زده کړه کوه، د بلې خبرې اوره، د بل نه مشورې اخله. ستا استاد کېدی شي، ستا ګایډ کېدی شي، ستا لایف کوچ کېدی شي. تا ته یو سړی ژبه ښوی شي، ته په یو ژبه نه پوهېږې، تا ته یو سړی اے بي سی ښایي، الف ب ت س درته ښایي، تعلیم درته درکوي. دې کې څه بدواله نشته، خو مقصد خپل جوړوه، د خپل خواهشاتو باندې چلېږه. او په نن سبا ژوند کې د ټولو نه مهمه خبره پیسه ده. پیسه خپله ګټه. چې کله سره خپله پیسه راغله او ته په میاشت کې 50,000 1 لک روپۍ ګټلی شې، بس بیا باچای. بیا کتابونه هم ووایه او بیا چې نه تقریرونه هم کوه، بیا چې نه سکې کوه. خو روپۍ ګټل چې دي دا ډېره ضروري ده. چې روپۍ د سره نه وه، منصب د سره نه و، وظیفه د سره نه وه، طاقت د سره نه و، هېڅوک دې نه اوري، نه ستا په خبره باندې څوک عمل کوي. انسان چې دی هغه ډېر پوهه کس هم دی په یو لحاظ سره، هغه ته پته لګي چې یاره د سیره څو پخېږي. ځکه چې انسانان که په خپله کار نه کوي خو هغه بل پېژني چې یاره دا بل سړی، دا د انسان یو بله کمزوري ده چې یاره په خپله به دروغ وایي، په خپله به منافقت کوي، په خپله به سم کار نه کوي، خو هغه بل غواړي چې یاره دی دا سم کار وکړي. نو پکار دا ده چې ته د نورو خلکو په معیار باندې پوره وخېږې. نو ډېره مننه، خبرې ډېرې پرې شوې.
او بیا بل ورځ به نور خبرې کوو.